او دې ځل په دې مقابله کې ان شاء الله ستاسو د ټولو د سترګو تور او د زړه ټکور شکیل خان په سټیج ولاړ د ضلع د کابینې ډېر درانه خواږه مشران زمونږ مشر قاسم علي خان زمونږ صوبائی سیکرٹری یوتھ افیئرز ثنا بی بی موجود د تحصیل د تنظیم مرګري او بیا د درو یونین کونسلو سلور یونین کونسلو د یونین کونسل مرزه یونین کونسل چندروډاګ یونین کونسل میرو مرزه او یونین کونسل میرا تورنګزه زما د تنظیم مرګري او راغله ما ته مخامخ ناس درنو پښتنو سپینګرو مشرانو همزول ورونو ګلالو بچو د ټولو ناول خو حقیقت دا ده چې ما سره الفاظ نشته چې په کوم الفاظ زستاسو د دې بچو د دې سپینګیرو د دې زموارو مرګرو په کوم الفاظ شکریا ادا کوم تاسو کوم مینا منګل را کوي کوم عزت چې منګل را کوي د دې لپاره الفاظ نه غنو خدا دا بچي وي منګل تا نظر شمنګ ورته چې ان شاء الله بچو منګ بتا سو نزان زارو د دې جواب ګرانو مشرانو پښتون یو تاریخ لري او الحمدلله منګ او تاسو داغه تاریخ حصہ یو خنن زدر ته ولاړم یا شکیل خان دی نمنګ داغه سلکلن تحریک د کم بنیاد چې باچا خان او خدای خدمتګارو پدې لارو پدې کوشو کې بنیاد خو پهللو د جهالت او د غلامه په هغه دور کې خپل دراحت جون دې پرېخو بارام خان بابا چې د غفار خان بابا پلارو زنیم خبر ډیرو ته بیل می ډیرو ته بني د شپږ زره جربو مالکو خو باچا خان هغه جیداد تونه کتل خپل خانی پرې خوده ځان نه ملنګ جوړ کو جون دې داسې محدوده کو چې هر قسمه سخت تیزان وتړو دو جوړو جامو ته جون راوسته یو جوړه پیزار عام جند کې پخپل او پخپل مرګرو پیاز خورو روټه په خورو بس په گزارا خپل پیغمبر په لار روان د څه د پاره چې د پښتون قوم د بچي مستقبل د خوشي د څه د پاره چې هغه د غختل چې پښتون قوم د خپل ازمکه د اختیار خاوند شي انګريز سره گریوان پګریوان پدیو چې پدې خاورا د پښتنو پدې خاورا د حکمرانه حق د انګريز نه دی ته پښتنو پدې خاورا د حکمرانه حق د پښتون قام د پښتنو د وسایلو خبره کوله
ګرانو ورونو ګرانو مشرانو د نن نسل کاله مخکې باچا خان بابا به وي چې زه صوبایي خود مختاري غواړم. صوبایي خود مختارۍ کې بنیاد څه دی؟ زه د خپل بچي حق غواړم. زه د خپل بچي د خولې نوړی غواړم. ګرانو وروڼو کوشش وکوم چې خبره به راغونډوم هم. پاکستان چې آزاد شو لومړنۍ اسمبلۍ ته د باچا خان وینا او هغه ورته وایي چې ټیک شو موږ د هندوستان تقسیم نه منو ځکه چې باچا خان وایي چې دا تقسیم هند نه دی دا تقسیم مسلمان دی. په هندوستان کې مسلمان په درې ځای تقسیم شو هندو په یو ځای پاتې شو. مسلمان په منځ کې کرښې ولګېدې څه بنگلادیش شو څه پاکستان شو او د دې نه زیات هغه مسلمان دي چې کم نن د ماینورټي په شکل کې په هندوستان کې ژوند تېروي. خو هغه وایي چې پاکستان آزاد شو اوس موږ پاکستان منو پاکستان تسلیمو خو راځئ چې دا پاکستان آباد د پاکستان د آبادۍ لار چې باچا خان ورته وښوله هغه ورته وایي چې خپل فیډریشنز یعنی کې خپلې صوبې مضبوطې کړې صوبې مضبوطې کړې صوبې اختیارمندې کړې صوبو له مکمل اختیار ورکړې وفاق یعنی پاکستان به پخپله مضبوط شي. خو نه بل خوا سوچ داو چې پاکستان او پاکستان هم مطلب پنجاب دا به مضبوطه او نور صوبې چې دي هغه به کمزورې ساتي د هغې نه به حق راوړي د هغې نه به وسایل راوړي. ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو د سن 73 آئین کې د ولی خان بابا عمده گزارش و چې زما صوبې له خپل اختیار ورکې زما خاورې له خپل د وسایلو اختیار ورکې نو د ټول پاکستان ورته وایي چې آلریډي پاکستان مات شوی دی بنگلادیش جدا شوی دی اوس کو دا خبره کوو نو پاکستان نورم ماتیږي لہذا ولی خان ته وی چې ته موږ سره دونه ومنه چې 10 کالو دپاره به موږ وفاقیت وساتو وفاقیت به ساتو د کنکرنٹ لسټ په شکل کې او 10 کاله پس به کنکرنٹ لسټ ختمو وفاقت به ختم کو صوبائی خود مختاری براشي. ګرانو وروڼو 10 کاله پس جناح صاحب ځوړند کړو دا بوټو صاحب ځوړند کړو د ضیاء الحق حکمرانی وا هغه چې کم په سن 73 کې موږ سره لوس شوی چې په سن 83 کې به ختمو په 2010 کې مشر له خدای او تاسو پښتنو طاقت ورکو تاسو دې ته سوچو کې چې زما په خیال 3.5 کو صدا پاسه 3.5 په پارلمان کې زمونږ 11 ممبرانو 11 خدا 11 ممبران هغه د ولی خان بابا هغه ممبرانو چې ولی خان بابا و ذکر کاو چې یو ټرک اندوانو له یو چاکو برابر دی هغه 11 ممبرانو هغه د مشرانو ارمان د باچا خان او د خدای خدمتګارو د ولی خان بابا او د هغه د مرګرو هغه ارمان
هغه د خپل خاورې خپل اختیار هغه ناره هغه د خپل د پښتون د بچین وړې آئینی طور اتلسم آئینی ترمیم کامیاب شو او هغه حق آئینی طور پښتون قوم ته ملو شو پښتنو په کوم ورځ چې موږ دغه آئینی حق د خپل قام وګټو نو موږ د ریاست یو ډیره ناروا دشمنی په سر واغشته او تاسو قتل چې زمونږ د لیډر نواله د ورکر په هر نفر حمله وشوه هر کور کې راته شهیدان وغورځول د هر هغه کور چې په کوم کور به سره جنډه لیده حمله پې کړې ده هر هغه سړی چې د په سر په سره ټوپۍ پرته وه کوشش یې پې کړی دی بیا په 2014 کې انتخاباتو خلکو انتخابات کول خلکو ووټ غوښته موږ جنازې اوچتولې موږ یې نه پرېښودو پارلمان ته په 2018 کې عوامي نیشنل پارټي بطور طاقت نه پرېښودل پارلمان ته وجه چې د پښتون د حق خبره ونه شي اوس 14 کاله وشو چې پښتنو آئینی طور ستاسو حق ګټلی شوی دی په دې 14 کالو کې په هغې 18 آئینی ترمیم عمل نه کېږي الټا دا وینا کېږي چې دا 18 آئینی ترمیم نه ریاست ته خطره ده اوس کو زما د بچی د حق ملاوېدو نه ریاست ته خطره نو زه خو خپل بچی له بم نه غواړم زه خو خپل بچی له خودکش نه غواړم زه خو خپل بچی له ټوپک نه غواړم دا خو ستا منصوبې دي زما دا قام د مشرمو زما مذهب مشرمېدو پښتون الحمدلله د مینې د محبت د عزت د ننګ او د غیرت ژبه ده دا خو پردي جنګونه په موږ مسلط شو زه هغه نه غواړم زه څه غواړم زه د خپل بچی حق غواړم کوم حق یې غواړم ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو لږ دا خبره کوم لږ په غور واورېده چې دا حق سي وسایل څه دي ستا خاوره دا پښتونخوا 6,000 میګاواټ بجلی جوړوي د پښتونخوا ضرورت 3,000 میګاواټ دی 3,000 موږ د خپل ضرورت 2 چند بجلی جوړو نو پښتنو چې موږ د خپل ضرورت 2 چند بجلی جوړو بیا په تیارو کې ژوند ولې کوو د دې په پته زه نه پوهېږم تاسو په پوهېږئ چې یو خاوره د پاکستان په ټوله حصه کې 15.40% ګیس زما په خاوره دی زما خاورې ته ملاویږي 15%. پنجاب 4% گیس پیداوار لري پنجاب ته 50% گیس ملاوي زما په ګورګورو کلی کې گیس ته په ګورګورو کلی کې زما مېند خويند دړې بلې او هغه پایپ لاین پنجاب ته تللی دی پنجاب کې په کارخانه روانې دي قومونه ترقی کوي زما په پښتونخوا کې موجوده وخت کې 15 کویان دي د تیلو
چې کوم باندې ماشینان لګیا دي او نور بلا ډېر به وي چې هغه بلا ډسکور ني زما د پښتونخوا په غرونو کې د زمرد په شانته کانې دی په باجوړ کې نیپرایټ یو کانې دی چې د هغې یو ټرک په 10 او په 12 کروڑ روپۍ خرڅېږي په دې ممندو کې یو سپین کانې دی چې هغه په مکه او مدینه کې لګېدلی دی خصوصیات یې څه دي چې په هغې هر څونه نور لګي چې هر څونه نور پې لګي هغه ګرمېږي نه هغه یخي وسایل زما د بچو د پاره د خدای د اړخې یو زرخیزه خوره چې زه بیا درته دوراوم بجلی لري ګیس لري تیل لري کاڼي لري د دنیا نور شیزونه لري خو د خاورې د پاسه زما د بچي ژوند زه نه ګڼم چې څونه مې وسایل دي د هغې مطابق ژوند دی زما بچی خپې بلې خپې دی او زما بچی نه زما مراد زما د قام بچی ځکه چې د بابا پیروکار د بابا نظریه د خپل تنه بچی موږ پرېښي دي موږ چې بچي وایو د قام بچو ته بچي وایو او په خدای به الله جان بخو چې دا بچي موږ خپل کړو مهرباني 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 چرته ناست دی مهرباني I love you all ګرانو وروڼو زما پلار زما نیکه زما قر نیکه دا شکیل خان منګ هم اوس دا د رورو بس ووایه چې زاړه شو واړه وو بس عمر و تیر شو روکې کا روکې زه درته وایم شکیل خان وی هغه وی پی ټی آی والا خدای وویل نو زه درته پوره کوم وی څه رب وویل او څه زموږ یار وویل خپوره خپوره عبدالبشیر خان عمر دی شکیل بشیر خان عمر دی ایمن ولی خان کینه 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 ګرانو وروڼو موږ هغه خلک یو چې موږ سره بله لار نشته موږ پیدا شوي په داسې کورنو کې یو چې کو موږ خړپوسې کړي دي نو موږ دا نظریه اورېدلې ده کو موږ ته په یو غوږ کې الله اکبر ویلي شوي دي نو په بل غوږ کې موږ د باچا خان او د خدای خدمتګارو ټپې اورېدلي دي زمونږ دغه چلونه نه دي زده زمونږ الحمدلله همدغه یوه خبره ده دا کو 100 کاله مخکې وه دا کو نن ده او دا کو سبا 100 کاله پس انشاءالله زمونږ بچي زمونږ نوسي هم یو بل ته مخامخ کېږي نو همدا سره نښه به وي او همدا خبرې به وي زه خو دغې خلکو ته کریان یم چې دی به لکه په کم قطار کې ودرېږي ضرورت دپاره هر در وکتو د ضرورت دپاره هره نظریه وکته او نور تاسو ته خبر یې موږ ته خبر یو چې نظریه واحد نظریه ده او کوچا په دې علاقه د ټرانسفارمر غلا کړی ده چا کو په دې علاقه د ګاډو غلا کړی ده
چا چې په دې علاقه 2 نمبر خلق ساتلی دي، چا چې په دې عمرزو او په دې علاقو کې د ګندګیرۍ له رجحان ورکړی دی، نو هغه زما په سوچ دغه خلق دي. پښتنو خپل بچي سوچ وکړئ، زه خو نه پوهېږم، ډېر لوی فرق دی، ډېر لوی فرق دی. زه نومونه نه اخیستل غواړم، خو د ځمکې او د اسمان فرق دی. نن فیصله ستاسو لاس کې ده، او لا نور آزاد امیدواران خو به خرڅېږي، دا صاحب خو پیدایشي خرڅ دی. ته سره به څه کوې؟ خدا خو انشاءالله لوټه او هغې کې مغه بدترینه لوټه نه، زما په سوچ داسې کردار ته لوټه ویل د لوټې بېعزتي ده. دا لوټه ډېر د حیا شیز دی او 10 شهردام کې په کار راځي، دا خو بېکاره پرزي دي، هغه هسې لکه په کار نه راځي. ګرانو وروڼو، تاسو سوچ وکړئ، تاسو خپلو بچو له څه غواړئ؟ خبره مخامخ ده. تاسو په دې علاقه کې دغه دهشت غواړئ، وحشت غواړئ، جواري غواړئ، غلاګانې غواړئ، 2 نمبرۍ غواړئ، که نه تاسو په خپله خاوره په خپلو علاقو یو پرامنه ژوند تېروئ. تاسو خپلو بچو له تعلیم غواړئ، تاسو خپلو بچو له سکول او کالج غواړئ، تاسو خپله لاره کوڅه آبادول غواړئ، تاسو خپلو بچو له د صحت نظام ورکول غواړئ، تاسو په خپله خاوره خپل اختیار خپلول غواړئ، تاسو خپله بجلي خپلول غواړئ، تاسو خپل ګیس خپلول غواړئ، تاسو خپل د سرو سپین خپلول غواړئ، نو انشاءالله دا ایمان د باچا خان په سوچ او په وینه کې شته چې دا به او نور دا خبر وشوې، دا خبرې نه خوښو. موږ فقیران یو، موږ ملنګان یو، موږ د خدای کمزوري خلک یو. الیکشن کوو، جمهوریت کوو، منت کوو، زاری کوو، سوال کوو، پخپو پروزو خپلو خلکو له، خپل عوام له، خپل پښتون قام له. کنا زمنګ د ملنګې ته څوک داسې ګوري چې خدای مکا دا بزدلي ده، نو خدای مکا بزدله نه یو، پښتانه یو، غیرتي یو، او ولی خان په دې پې کړي یو چې کږه خوله نه نه اوس متل بدل شوی دی. اوس تاسو اوس واورئ، هغه پخوا لږ زورور خلک وو، هغه به په سوک سمېدل، دا اوسني په ټک سمېږي. نو اوس د نوې خولو کږه خوله کږه خوله موږ ملنګان یو، خو بزدلي نه کوو، انتخابات کوو، پرم نه کوو. خو که نه څوک ځان ته څه وایي، نو بیا راځئ الحمدلله ستاسو هغه ښه د ځان د تپوس نه دي، نو دا نور بلا خدای دې او ګرانو وروڼو، زه ستاسو قرضدار یم، یاد هم دی، زه ستاسو قرضدار یم. زه ستاسو دپاره ډېر څه لرم، دا ایمان به ما سره تېروئ چې دا سړی به ماله ممبر راکړي. تاسو انشاءالله تاسو به ما سره دا لوس کوئ
چې تاسو به ماله دا منبر راکوئ زما در سره هماغه زړه قرض دی زه به ننواتې کوم زه به انشاءالله عذر کوم زه به درله دې انشاءالله په یو ډېر ښه د واپس په داسې یو ده چې موږ د دې خاورې خدمت وکړو موږ دا او دې له نه خوښو خدای مګر چې موږ د ځانونه مخکې کړو زموږ شته عزتونه ډېر دي زموږ شته ملنګې ډېرې دي موږ نور نه غواړو خو موږ انشاءالله دا غواړو چې دا علاقه ترقي یافته کړو دا در سره لوس کوم چې انشاءالله که موږ سره ودرېدې زه یو ډېر کم عمره ستاسو بچی یم هر څه مې پرېښي دي په دې عمر ستاسو په سر ننګ کوم غیرت کوم او ما ته پته ده چې زما د اشنغر پښتانه په ما ننګ او غیرت کوي ماله دا چل راځي انشاءالله د پلار نیکه نه مې زده دي چې ستاسو حق به کو دغلته هر څوک ناست دي خو چې دوه سترګې یو خولې یو یې پوزی دوه یې غوږونه زه په طور د پښتون د خپلو پښتنو حق به ترې راوړم کو په منتي کو په زارۍ کو په سوالي درې ځله به یې کوم په څلورم ځل به یې درله ته زوره راوړم زمونږ او ګران ورونو دا هلکان لګیا دي دا زورور دي دا سړی په ما نه بخي کو خیال هم کړی دی دفترو کې رشوت ته چای پاڼې وایي کو خیال هم کړي پرېږدې دی مړه جذبس دی که تاسو هم ظالمانو تر کوره پورې ځغلوی هغه عجز هغې له چل نه ورځي چې څه وکړو ګران ورونو په دې دفتر کې رشوت ته چای پاڼې وایي اوس نوی ټرم راغلی دی کرپشن ته غیبي امداد ویلي او دا غیبي امداد په علماء سو باندې را نازل دی دا په علماء حق دا نه په پیغمبر راغی دا غیبي امداد دا غیبي امداد په صحابه کرام رانغی دا غیبي امداد په ښه عالمانو رانغی خو چې دا څونه علماء سو دي چې تپوس ته کوي چې پیسې د کمې رالې اوس یې نوې چلي زده کړو وی غیبي امداد دی ما بله ورځ پرون بلکې نسته کې ما دا خبره وکړه زمونږ مشر بشیر خان د خدای لري موږ یو ځای کې ناستو مشران موږ هسې ناستو مشرانو خبره کوله نو هغې کې یو مشر بشیر خان ته ووایي چې نه بشیر خان خدای ګواه دی بشیر خان ورته وایي نه وروره ما له داسې ګواه را چې زه دې تپوس کولی شم ته ما له داسې ګواه راکړې چې د هغه نه تپوس نه کېږي اوس هغه ښځې د محترم نه تپوس وکړو چې لکه ستا دا دونه مال حال د کمې نو وی دا غیبي امداد دی اوس نه رام شئ زه د غیبي امداد نه تپوس شروع کړې ګران ورونو هر څه درته مخامخ دي زه راغونډوم په دې چې تاسو ټول خو زموږ د ننګ او د غیرت او مثال د پښتو په هره سخته او په هره نرمه کې موږ یو بل سره ودرېږو خو زه د عام عوام دپاره دا پیغام ورکوم چې په دې پښتونخوا کې پښتنو سره درې چویسز دي زه نه ینم څلورم چویس دا پی ټی آی والا ریاست په یو داسې شکل راګیر کړي دي چې دی نن د ریاست او د فوج خلاف خو آزاد امیدوار لکه دی ووټ ورکوي نو ما چې درته څنګه ووې پخوا خو به بیا هم د آزاد امیدوار د وزارت په لالچ 200 روپو په لالچ د څه عزت په لالچ یو پاټۍ ته ته دا اوسني آزاد امیدوار چې دي دا څنګه چې ورسره وشو دی یاد ساتئ چې دی به په یو ټک باندې د پرویز خټک پاټۍ دی ته به یو ټک هم ورکوي او ورته به وایي چې پرویز خټک لځئ آزاد امیدوار له ووټ ورکول په دې خاوره پرویز خټک له حکومت ورکول دي بل خوا دوه قوتونه دي زما په خیال چې یو موږ عوامي نېشنل پارټي چې 100 کلن تاریخ لري
د خپلو بچو د خپلې خاورې د خپل قام په سر د ننګ او د غیرت او د خپلو وسایلو خبره کوو، بل خوا د مذهب په نوم خلک روتي دي. ستاسو خوښه خپله ده. زه خو چغې وایم چې جنت او دوزخ په عمل کې دی، الله پاک ویلی دي، زه نه ویم. او موږ ته داسې حکم چرم نه دی راغلی چې ما فلانکي له به ووټ ورکوې نو جنت ته به ځې او ډنګري له به ووټ ورکوې نو دوزخ ته به ځې. دا حکم نشته. خو زه اریان دغې ته یم چې زه خو بیا هم د دې دنیا مسلې ستاسو په دعاګانو حل کېږي نو بالکل ورکې ورله ووټ. کو په دعا تا ته سړک جوړېږي، کو په دعا ستا تاړت حاصل کېږي، کو په دعا تا ته ګیس راځي، بجلی راځي، نو بالکل کو تاسو دا غواړئ ستاسو وخت کې یو نظام د انتها پسندۍ یا حکومت په افغانستان کې پروت دی چې هغې زموږ په خویندو تعلیم بند کړو، هغې اعتدال پسندي نه خوښوي، هغې قام تیارو له بوځي، د مذهب غلط استعمال کیږي، تر دې حده پورې چې نن تاسو په دې انتخابات کې وګورئ دی عام پښتون پسې ما او تا پسې ګرځي وي دا کتاب دی، دا کتاب چې قرآن دی او چې د قرآن له ووټ ور نه کړو ته به دوزخ ته ځې. نن په دې 400 کې ملایان راوتي دي او نارې وکړي چې کتاب له ووټ نه ورکوي. اوس آیا دغه ملایان به جنت ته ځي که نه دوزخ ته به ځي؟ دا هر ته زه وضاحت وایم. په دې 400 کې ملایان راوتي دي او ټرانسفارمر له ووټ غواړي او کتاب لکه د ټرانسفارمر کې دونه کمال دی د خدای ظالمانو ملام ته خبر دی. خو زه دې ته حیران یم چې اوس دا کم ملایان وایي چې کتاب له ووټ مه ورکوئ د دوی به صحیح. ای پښتنو نور ځانونه مه دوکه کوئ، وخت درنه ځي، وخت تېرېږي، بیا چې لاسونه مرو، بیا چې ارمان کوو، بیا چې ستومانه یو وروستو د هغې نه ښه ده چې په وخت دا فیصله وکړو. تاسو بیا یو وارې په دې سوچ وکړئ چې کو تاسو د خپلو بچو ژوند بدلول غواړئ، تاسو خپل اجرا او جومات له ترقي غواړئ، تاسو خپل اجرا او جومات کې امن غواړئ، تاسو خپل لار او کوڅې ترقي یافته غواړئ، تاسو خپلو بچو له سکول غواړئ، کالج غواړئ، تاسو جنازګاه غواړئ، تاسو مثال بجلی غواړئ، تاسو ګیس غواړئ، دا هر څه شته ستاسو دي، زموږ نه دي، ستاسو دي. خو که تاسو ځان وپېژندو نو بیا راپاسئ. واحد او واحد یوه لار ده، واحد او واحد یوه نظریه ده، هغه د باچا خان نظریه ده، هغه د خدای خدمتګارو نظریه ده، هغه د خاورې نظریه ده، هغه د قام نظریه ده، هغه د خاورې نښه دا سره نښه واحد لاټین روچت کې او خپلو ژوندونو کې رڼا را پیدا شي.